سردار علیه الصلاۃ والسلام یې چې کله انسان وفات سي او قبر ته ولاړ سي، خپلوان، عزیزان، یاران، دوستان، ملګري په ده باندې قبر تیار کې خاورې پرې واچوي. رسول الله مبارک یې چې کله خپلوان واپس رواني، د خپلوانو د سپلویو د جوتیو ټکۍ هم دی یاري. رسول الله مبارک یې صلی الله علیه و آله وسلم چې کله انسان وفات سي بیا یې وسپاري خپلوان قبر ته یې وسپاري، چې کله دوی واپس رواني د دوی د پښو ټکۍ هم هغه مرده په قبر کې یاري. او کچیرې دا سړی نیک عملی ښایسته عملونه یې کړي، روغه زندګي یې راتېره کړي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې عمل کړی، رسول الله مبارک یایي چې هغه سړی چې کله دته فرشتې راسي په قبر کې، نو د سر لخوا دته لمونځ راسي ودرېږي. داسې کومه د لمانځه پابندي په خپل ژوند کې کړي، لمونځ راسي دته د سر لخوا ودرېږي. ته لمونځ ورته یې چې د ما لخوا خو لار نسته، نسي ورتلی، یعنې د عذاب فرشتې چې راسي لمونځ ورته یې چې د ما لخوا لار نسته، د سر لخوا لمانځه لار نیولي. فرشتې راسي ښي طرف ته ودرېږي، چې کله ښي طرف ته فرشتې راځي ښي طرف ته روزې ورته ولاړي، چې په ژوند کې د رمضان المبارک روزې نیولي، د رمضان المبارک د روزو پابندي یې کړي، هغه روزې د ته ښه طرف ته راسي، روزې ودرېږي، هغه ورته یې چې د موږ لخوا هم لار نسته. چې کله د سر لخوا هم لار بنده سي، ښي طرف ته هم لار بنده سي، له چپې خوا جنې فرشتې راسي، چې کله چپ طرف ته فرشتې راسي زکات ورته ودرېږي، دلته هم لار نسته، هغه لار د چپ لاس والا زکات نیولي، چې درې لارې په ده باندې بندې سولې، فرشتې د عذاب نه سوی راتلی. دا حکمتونه دي په دې کې الله تعالی تا ته د لمانځه د روزو فرایض چې کوم خدای په موږ او په تاسې باندې ایښي دي، د هغو اهمیت او قدر درښیي. چې کله د چپ لاس نه زکات درته ونیسي، نو د پښو والا لار پاته سوه بیا څلرم طرف ته. په دنیا کې به سړي له همسایه سره یې وښېګړه کړي، له یو لاچاره سړي سره بې مدد کړی، یو سړي چې به لار ورکوي ده به لار ورښولی، معنا چې کومې ده په ژوند کې ښېګړې کړي، نفلونه یې کړي، خیراتونه یې کړي، غریب مسکین سړي ته یې لاس نیولی، چې کوم ده په ژوند کې نفلي عبادتونه کړي، هغه راشي دا څلرمه لار ورته ونیسي د پښو په طرف. سر ته لمونځ ودرېدوی، ښي طرف ته یې روزې ودرېدلې، چپ طرف ته د ده زکات ودرېدوی، پښو خوا ته یې د نفلي عبادتونه ودرېدل. چې کله لار بنده سي، د دو جانو سردار یې د ده اعمالو د ده لپاره یوه کلا جوړه کړله، په ده باندې چار طرف ته کلا جوړه سوله، د قهر، د غضب، د عذاب لارې بندې سولې. نو رسول الله مبارک یې صلی الله علیه و آله وسلم په دنیا کې که یو سړی لمنځغاړی د لمانځه د اوداسه د صوم و صلات پابندي، بیا په ده باندې د الله تعالی له طرفه یو ازمایش راسي. ازمایش معنا دی ناجوړه سو، اودس نسي کړی، لمانځه ته به په وخت باندې توی، اوس لمانځه ته دی نسي تلای، روزې بې نیولې، ده ته اوس هغه قوت او طاقت په بدن کې نشته چې فرض روزې ونیسي. رسول الله مبارک یې چې کوم نیک عملونه به ده کړو، هغه د بیماري په بستر باندې پروت ده، د هغو عملو ثواب هغه بستر باندې ده ته خدای ورکوي. دلته الله تعالی په هغه بستر باندې چې ده به کومه پابندي د لمانځه د اوداسه کړله، د بیماري په حال کې هم د هغه لمانځه ثواب ده ته روان، د هغې روزې، د هغو خیراتو چې کومو ناجوړه بېکسو خلکو ته به دی ورتوی، پوښتنې به یې پرې کړلې، د مریضانو عیادت ته به ورتوی، رسول الله مبارک یې هغه ثوابونه هم دته ورې روان دي، چې کوم به ده په روغ صورت کې، په روغ صحت کې کوم عبادتونه کړلو. رسول الله مبارک بل مقام کې یې صلی الله علیه و آله وسلم چې کله انسان د یوې بدي معنا د یوې ګناه اراده وکړي، الله دې مجنې وساتي، امین وایئ. ژوند ډېر مختصر ده، انسان غټ غټ سوچونه نښلولي، خو لیکن هغه د پښتو مشاعران یوه خبره کې بنده لرې نښلولې، مرګي لار ورته نیولې. نو همیشه د مرګ تیاري انسان ته پکار ده چې وکړي، د مرګ تیاري همیشه انسان ته پکار ده چې مرګ ته ځان تیار وساتي. رسول الله مبارک یې چې کله انسان د بدو یعنې د ګناه اراده وکړي، نو الله تعالی دومره په خپل بنده باندې مهربانه ده، فرشتو ته یې فرشتو در اوسه یې مه لیکئ، اراده یې وکړه، ګناه خو یې نه ده کړې، یو ورې انتظار ورته وکړئ، کیدای شي د ما بنده دا ګناه ونه کړي، اراده یې وکړه، ارادې رادوري، که چیرې د ګناه وکړه چې څومره د ګناه کړې ده دغومره به یې لیکي، زیات مه لیکئ. او که چیرې رسول الله مبارک یې اراده یې وکړله، وقفه په منځ کې راله، هغه ګناه یې ونه کړه چې د کومې ګناه د اراده کړې وه، الله تعالی ورته فرشتو دا د ارادې په ترک کولو باندې هم د لپاره نیکي ولي. سبحان الله، محبت سره د ګناه اراده یې کړې ده، د ګناه اراده نه یې وکړله، سړی له ګناه جبشا سوی، الله تعالی ورته یې چې دا ګناه اراده یې ترک کړله، په دې ترکېدا باندې هم د ده لپاره نیکي ولیکئ، نیکي ورته ولیکلی شي. بیا رسول الله مبارک یې چې کله هغه بنده یعنې موږ او تاسې د نیکي اراده وکړي، الله تعالی څه ورته یې فرشتو ته یې کړې نه ده، اراده یې وکړه، په اراده باندې هم نیکي ورته ولیکي. د ګناه اراده چې وکړه، ګناه یې نه ده لیکلې، الله تعالی ورته انتظار ورته وکړي،
الې اراده دې نیکي وکړله چې څومره اراده وکړه دغومره نیکي ورته ولیکئ پروردګار عالم یی چې کله نیکي ورته ولیکله سوله دې بنده ته بیا چې کله هغه سړی هغه نیکي وکړي ډېر په غور سره یې وارویه چې کله هغه سړی بیا هغه نیکي وکړي چې د کومې نیکي د اراده کړې وله بیا دته د یو نیکي په بدله کې لس نیکي ولیکئ او یا نیکي ورته ولیکئ 200 نیکي ورته ولیکئ لا رسول الله مبارک خپل رب خپل علم باندې بهتره پیږي چې دی هغه بنده ته په یوه نیکي باندې څومره ثواب ورکوي بنده یې ارادې سوچ او فکر او حساب نه سوی کړلی د یوې نیکي 10 درجې یعنې 10 ګونه یې ولیکئ 80 ګونه یې ولیکئ 200 ګونه یې ولیکئ در دغه زیات چې خدای پاک ورکوي هغه بیا د بنده په سوچ کې نه سوی راتلی چې الله تعالی څومره نیکي خپل بنده ته په نیکي باندې ورکوي